بابره پاسه بادره زما زړوره بابره بابره پاسه بچه بچه پاسه یا خدایا یا خدای تانه انصاف غواړم یا الله تانه انصاف غواړم یا الله تانه انصاف غواړم یا الله زما بچی ډېر غریب زما بچی غریب دی یا خدای پاکه یا الله یا الله یا الله زه تانه انصاف غواړم زما بچی ډېر په خطرناک مرګ مړ دی نو بې ګناه مړ دی بے گناہ مر دے خدا پاکا زتان انصاف غواړم یا الله یا الله زتان انصاف غواړم ښه زما بچی ولې داسې مرګ باندې مړ شو څه ګناه یې کړې وه څه ګناه یې کړې وه صرف مینه کړې وه نور خو یې څه نه و کړي که نه یا الله د مالدارۍ او د غریبۍ خو څه سوال نه پیدا کېږي یا الله غریب خو تا پیدا کړی وم یا الله یا الله یا الله غریب خو تا پیدا کړی وم نو ولې داسې کوله کاکاجي الله دې تاسو له صبر درکړي صبر نه کار واخلي الله دې تاسو له صبر درکړي او انشاءالله دې ته به ضرور انصاف ملاویږي او ستاسو بچی دا زمونږ ورور الله دې تاسو له د زړه صبر درکړي دې له دې الله هغه مقامات ورکړي کوم چې الله قرآن حدیث کې ښوولي دي یقینا چې ظلم ورسره شوی دی ستاسو په دې دړ کې ستاسو په دې تکلیف کې به انشاءالله تر هغې پورې موږ تاسو سره ملګري اوسو پورې چې تاسو ته انصاف نه دی ملو شوی یا الله یا الله خیر دی خیر دی موږ غریبانان صحیح یا الله خیر دی ستا رضا کې زموږ رضا دی یا الله یا الله ته د ظالمانو زور وبکړې یا الله ته د ظالمانو مخنیوی وکړې یا الله یا الله په دې دنیا هم راته ظالمان وشرمې یا الله تباه او برباد کړې یا الله زما د ګل په شان بچی رانه لرې که بچی زما ډېر ښه بچی و که نه ما زه به په نیمه ورځ کې بیا سره چینچي چلوله ما بېګا په دغه شپه باندې چې راغی ما د پیسې رانه کړې خپلې مور له پیسې ورکړې ما واده کوم زه به په دې باندې دا فرنیچر به رانګوم په دې باندې به زه د صوفې زه سمې کوم بس وې زه وایم واده ارمان دی پلاره ما له واده وکړې د مینې واده مې دی ارمان مې دی خدایه او بل ارمان یې ځان سره دې ځای ته راوړو ما باندې نور ژوند نه تېرېږي دلته یا الله ما هم واله ما هم ختم که خدایه ما هم ختم که ښه نور دا ژوند په ما باندې نه تېرېږي یا الله یا الله ما باندې دا ژوند نور نه تېرېږي ما لرې که خدایه پاکه ما دې ځای لرې که نور دا وجود مړ دی دا وجود نور مړ شو بس دی دې وجود کې څه پاتې نه شو بچی څه پاتې نه شو بچی ما رسېدلې میوه وه رسېدلې میوه ما ونه خوړه زه دمه نه شوم زما د ملا هډوکي مات شو موږ تاسو ته څه ووایو زما په سیمه باندې زما په خاوره باندې د یو فحاش جینۍ دپاره چې هغه د دنیا په سطح یو فحاشي خورۍ د هغې دپاره انصاف ملاویږي هغې دپاره قانون فیصله کوي خو چې کله زما په خاوره باندې غوږونه چې د انسان نه کټ کېږي پوزه کټ کېږي سترګې وباسلې کېږي نو بیا زما قانون هلته کې کار نه کوي هلته قلم نه چلیږي هغې فحاش جینۍ دپاره کومه چې زما نوی نسل خرابوي کومه چې زما په خاوره باندې هغه عزتدار خلک د هغې په ذهن کې د هغې په زړه کې غلطې نقشې جوړول غواړي هغې ته انصاف ملاویږي هر صحافي مایک راغستی دی انصاف غواړو خو نن زه به هغه صحافیان هم وګورم چا چې پرون مینار پاکستان د یو کنجرې دپاره
اواز اوچتو زه نن ګورم چې د یو خپل پښتون او مسلمان ورور سره زیاتې کېږي دې دپاره څومره صحافیان ودرېږي او څومره خلک اواز اوچتوي. زما د ټولو خبرو خلاصه د هغې مشر په جړا کې ټولې خبرې پرتې دي. فیصله زه په تاسو پرېږدم. وی سمې کسور د یاره ولې د عادت کوي، وی سمې کسور د یاره ولې د عادت کوي، چې زه در سره مینه کوم او ته رانه نفرت کوي، چې زړه دې نه وي صفا ورته ووایه چې لور نه در کوم، خو دومره ظلم کافر هم نه کوي.